د الله رب العالمین دا کتاب په دې باندې د عمل وکړي شي. او انسان چې په دنیا کې کم یو عمل هم کوي، هر یو عمل که هغه ښه وي او که بد وي، که ته پې خوشحاله یې او که خفه یې، که انسانانو د خوشحالولو دپاره کوي که د خفګان دپاره کوي، لیکن الله رب العالمین په هغه کتاب کې کم کتاب کې چې شک نشته، الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم، الله فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې دغه حساب کتاب دغه میدان چې کله ولګي، د هر یو سکند، د هر یو منټ، د هر یو لمحې الله به درنه پوښتنه کوي. او دا پوښتنه به څنګه وي؟ بعضې خلک چې دروغو باندې عادت وي، هغلته د الله په دربار کې هم هغوی به ګویا شي، د الله په دربار کې به هم ووایي چې الله پاکه دا ګناه مې نه ده کړه، فرشتو نعوذ بالله د ځان نه لیکلې ده. دروغجن انسان خو عادت وي چې کله مجبوره شي دی به دروغ وایي. نو هغه ټیم کې به الله فرمایي الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. الله فرمایي په دغه ژبه باندې خو به ته دروغ ووایي چې الله دا کار ما نه ده کړی، لیکن ستا په دغه ژبه باندې به الله رب العالمین طرف نه یو مهر به ولګي. ستا دغه زبان د ژبه د خوله په دې به ته بالکل خبرې نشي کولی، په دې به بالکل خبر نشي کولی، بلکې ستا دغه لاس به د الله رب العالمین په دغه دربار کې خبرې شروع کړي چې الله رب العالمین دغه انسان په ما باندې دغه ګناه کړې وه، په ما باندې دا ظلم کړی و. ستا دغه خپې دا به خبرې شروع کړي چې الله رب العالمین دغه انسان په ما باندې د ګناه طرف ته تک کړی و. دغه ستا دغه بدن دا به په تا باندې ګواهي وکړي، او بیا د الله رب العالمین په دربار کې چې مجرم انسان ثابت شي، دا به څومره د افسوس مقام او مرتبه به وي. مونږ صرف مسلمانان اگر رسمي مسلمانان پاتې شوي وو، بس منځ وکه، روجې ونیسه، بس خبره ختمه نه. اصل اسلام چې د قرآن مجید د الف نه واخله تر آخري والناس پورې ته عمل وکړي، په خپل ژوند کې دا کتاب د خپل ژوند تېرولو دستور جوړ کړي، بیا به د الله د عذاب نه مونږ بچ کیږو. او د الله رب العالمین عذاب به څومره سخت وي چې د قیامت په ورځ باندې دغه ځمکه دا به د تانبې وي، او دغه حشر دغه میدان کې به انسانان دومره په تکلیف کې به وي، داسې عذاب کې به وي چې هلته د انسانانو د ګرمایش له وجې نه به هغلته انسانان په خپل دغه خوله پسینه په دې کې به ډوب شي، او د انسان دغه ماسغه دماغ دا به وخوټ کېږي. دا به دومره یو سخت لمحه وي چې دغه انسان سره به دا غم او فکر به نه وي چې باید د حساب کتاب نه پس به زه جنت ته ځم که نه زه به دوزخ ته ځم. دا انسان په دې فکر کې لګیا وي چې د الله محبوب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دغه امت دی په دې فکر کې به لګیا وي چې الله رب العالمین دې موږ سره حساب کتاب شروع کړي چې دغه سخت نه موږ خلاص شو. دا نور دا به ډېر زیات نږدې راشي، او دا ځمکه به د تانبې شي، او انسان دغه بدن دا به داسې وخوټ کېږي، او دغه انسان په دې غم کې وي چې الله رب العالمین به دا حساب کتاب به کله شروع کوي. نن ما او تا چې کله په دنیا کې قتل وکړو، ما او تا پولیس نه هم پټېږو، د عدالت نه هم پټېږو، رشوت به ورکو ځان به خلاص کو، لیکن د الله رب العالمین په دربار کې به بالکل د بچ کېدو امکان هم به نه وي تر څو چې الله ونه غواړي. نو الله رب العالمین دغه حشر دغه میدان چې کله ولګوي، دا به داسې یو لمحه وي چې آدم علیه السلام چې ابو البشر دی، د انسانانو پلار دی، او د الله طرف نه اولنی انسان پیدا شوی و، هغې ته به خلک ورشي چې آدم علیه السلام د الله په دربار کې دعا وکړه چې الله موږ سره حساب کتاب شروع کړي. آدم علیه السلام به وفرمایي چې دین روز باندې د الله مخې ته زه نشم ورتللی، بلکې ما سره خو دا غم دی چې زه په خپله دا ناره لګوم چې یا ربي نفسي نفسي، چې آدم علیه السلام د الله مخې ته نشي ورتللی، زما او ستا به څه انجام وي چې ما او تا به د الله ته د حساب کتاب دپاره مخامخ کیږو.
حضرت موسی علیه السلام دومره جلالی پیغمبر چې فرشته د روح اغستو په ټیم کې ورته حاضرېږي. موسی علیه السلام گزار ورکوي دې فرشتو ته چې ته به رانه روح اخلي. داسې جلالی پیغمبر چې الله رب العالمین سره دومره پاخه ملګرتیا و چې په دغه دنیا کې موسی علیه السلام سره الله رب العالمین کلام خبرې کړې دي، د ناز او د ادا خبرې، لیکن د دې باوجود هم موسی علیه السلام د الله په دربار کې حاضرېدلی نشي. نو ما او تا دومره جرأت لرو چې دغه ګناهونو دغه زړه نه ډک دغه خپل په ژوند کې د ګناهونو دغه ډکه زندگی کې ما او تا به د الله په دربار کې به هم حاضرېږو. دنیا کې ما او تا د بل مسلمان حق وخوړله، ما او تا په بل مسلمان ظلم وکړو، ما او تا په خپل کور کې د خپل زنانو سره زما او ستا رویه ټیک نه وي، ما او ستا د خپل ماشومانو دغه تربیت فکر نه وي، نو ما او تا به هم د الله په دربار کې به د حساب کتاب دپاره ودرېږو. کم یو انسان دا سوچ کوي نن سبا چې قیامت به لګي، حشر میدان به وي، د یو ذرې او د یو مقدار د یو سکند تپوس به رانه کېږي. دا فکر مونږ سره نشته. بس دا 24 غنټې ژوند دا دې زمونږ بس ښه تېر شي. او دغلته خو هر یو انسان به خپل صفائی پیش کړي چې دنیا کې یو انسان په یو مصیبت یا سخته کې وي، خپل ځان د بچ کولو دپاره به دې صفایانې پیش کړي. لیکن الله رب العالمین فرمایي لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، چې د قیامت په دغه حشر په میدان کې یو انسان که هر څومره وغواړي چې زه خپل صفائی پیش کم، دغه انسان خبرې به هم نشي کولی تر څو چې الله دې ته اجازت ونه کړي، تر څو چې الله رب العالمین دې ته اجازت ونه کړي چې اوس ته خبرې وکړه. لیکن که الله دې ته اجازت هم وکړي وقال صوابا، دغه انسان به بالکل برابر خبرې به کوي. د الله په دربار کې څوک به دروغ نشي ویلی، د الله په دربار کې څوک به چال نشي چلولی، د الله په دربار کې څوک خپل صفائی نشي پیش کولی. الله رب العالمین ځکه قرآن کې درته فرمایي انسانا وسم در سره وخت دی، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. دغه روز د الله په دربار کې د حق فیصله کون روز به وي. دغه روز کې به د ګناهګار انسان سره د حساب کتاب کېږي، د ظالم انسان د ظلم بدله به ورته میلاویږي، د حرام خور انسان د حرام خوړلو سزا به مقرر کېږي. په انسانانو باندې ظلم او جبر کول، د بل مسلمان توهین کول، د بل مسلمان بېزتی کوونکي انسان سره به پوره حساب به کېږي. اے انسانانو تاسو سره وس هم مهلت شته، وس هم در سره وخت دی که تاسو د الله د عذاب نه یریږئ، د الله په دربار کې د الله رب العالمین په څنګ کې خپل ځای جوړ کړئ او د الله په دربار کې خپل مقام جوړ کړئ. دا کم خلک چې په دنیا کې د الله رب العالمین په احکاماتو باندې عمل کوي، دغه انسان دی به د الله رب العالمین د عرش د سوري لاندې به وي. الله رب العالمین فرمایي چې دغه انسانان دی په دغه دنیا کې غور فکر وکړي، خپل ټکانه د الله رب العالمین په څنګ جوړ کړي چې دغه ظلم جبر د ګناهونو نه دې منع شي. انا انذرناکم عذابا قریبا، رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم دغه امت ته فرمایل او مولیان نن دغه امت ته او دغه خلکو ته په چغو وایي چې خلکو د هغه عذاب نه ویریږئ، کم عذاب چې ډیر زیات نږدې دی. زما ستا فکر خو به دا وي چې بای قیامت به کله راځي، قیامت دا به کله راځي. بس چې کله انسان مړ شو دا در باندې قیامت راغی. یو خبر به تاسو ډیره اوریدلې وي، لیکن په هغه خبرو باندې زمونږ مسلمانان سوچ او غور او فکر نه کوي. ټول انسانان په دې خوشفهمي کې ده، په دې خوشحالي کې ده چې بای رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم تر هغې پورې جنت ته بلار نشي تر څو پورې رسول الله مبارک خپل آخرنی جهنمی امتی د دوزخ نه ویستی نه وي. دا خبره ما اورېدلې ده که نه؟
بعض خلک د دې په وجه باندې ډیر زیات خوشاله وي چې بھائی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم به زمونږ شفاعت کوي د امت د ګناهګارانو به شفاعت کوي بالکل د فخر خبره هم ده د خوشحالي خبره هم ده الله رب العالمین د رسول الله مبارک شفاعت په جنت کې د درجات بلند کولو د پاره موږ ته نصیب و فرمایي لیکن مسلمانه کله ما ته دا غور کړی دا چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خود د قیامت په میدان کې شفاعت کوي کنه د قیامت نه مخکې کنن او سبا ما ته مرشو د قبر تلار شو دی قبر کې چې کله عذاب دین به ما او تاسو بچ کوي قیامت کې خو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم شفاعت وکي قیامت کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت وکي لیکن د قیامت نه مخکې د قبر دا کم مرحله چې دا قبر کې چې کم عذاب دی دین به ما او تاسو څنګه خلاصو رسول الله خدا فرمایي چې د آخرت د پوړونو د ټولو اولنې پوړې دا قبر دی په دې کې څوک کامیاب شي بس بیا به هم کامیاب وي لیکن کدی قبر کې ما او تا ناکام شو او د قبر ژوند هغه خو به داسې نه وي مسلمانه چې بس یو روز دی او 24 غنټې کې به تیر شي نه د قبر دا ژوند د آخرت دغه ژوند دا د دنیا 50,000 سال چې 50,000 کال په دنیا کې تیر شي دا په قبر او په حشر کې به یو روز حسابيږي چې کم از کم الله رب العالمین نو الله دی وساتي زما استاد اعمال د وجه زما استاد حرکت له وجه زما استاد په دغه دنیا کې د جون د قران او د حدیث خلاف تیرولو په وجه باندې یو سزا ما او تا الله رب العالمین الله دی وساتي راکی دا 50,000 کال ما او تا به جهنم کې څنګه تیرو دا جهنم دا صرف نوم نه د مسلمانانو رسول الله مبارک علیه السلام فرمایي د رسول الله تعلیماتونه متواضع طور باندې معلومیږي محبوب علیه السلام فرمایي ک یو جهنمی په دې دنیا کې څومره مسلمانانو سیږي په دنیا کې څومره خلک اوسېږي د ټولو بد مرض چې وي د کینسر مرض چې په یو انسان باندې لګېدلی وي که هغه در سره یو کور کې هم اوسېږي لیکن د هغې د مرض نه وجې نه ته خو نه مړ کېږي که نه بس هغه ته به تکلیف وي رسول الله فرمایي چې د یو جهنمي که چېرته دې دنیا ته راښکاره شي یو جهنمی د جهنم نه وایستلی شي او دنیا په یو ګوټ کې په دنیا په هر یو ځای کې هم یو جهنمی د جهنم نه راښکاره شي او دنیا ته راشي هغې د وحشت د یری او د بدبویي له وجې نه به دغه مخ د ځمکه باندې به یو زنده سر انسان دا به پاتې نه شي جهنم دومره سخت ځای دی رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام په خپل دعاګانو کې فرمایي اللهم انی اعوذ بک من عذاب جهنم اے الله زه پناه غواړم د عذاب د جهنم نه لیکن مسلمانه رسول الله چې د دوانو جهانو سردار دی هغه صحابو ته تعلیمات ورکوي او د الله په دربار کې جاړي اللهم انی اعوذ بک من عذاب القبر اے رب العالمین د قبر د عذاب نه زه پناه غواړم مسلمانه ما او تا چې 15 وخت منځ کوو آیا ما او تا دا منځ چې کوو ما او تا ته د منځ کې یا د منځ نه بس ما او تا ته دا سوچ راځي چې قبر به هم وي حشر به هم وي سوال جواب به هم وي بلکې دی باره کې به هم ما او تا نه پوښتنه کېږي چې مسلمانه دا منځ خو تا کړی و دا منځ خو دې کړی و خو دا منځ تا د رسول الله په طریقه کړی و که نه خپل د نفس او د خواهش په طریقه باندې کړی و مسلمانانو سوچ کول پکار دی که نه دی د آخرت تیاری پکار دی که نه دی بیا الله رب العالمین فرمایي يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا په دغه ورځ باندې به انسان صرف اور صرف هغه څه به وویني هغه اعمال به وویني کوم چې دغه انسان په دنیا کې کړی وي دغه انسان په دنیا کې ظلم کړی وي دغه ظلم به ورته ښکاره سي که دغه انسان دغه ظلم په دنیا کې کړی بدل کې الله به ورته عذاب په آخرت کې ورکړي دغه کافران به هم هغه ټیم کې چغې وایي کاش که مونږ دغه خاورو سره خاورې شوي وو
نو مسلمانه ما او تاسو سره وس هم وخت پاتې دی او صرف دا نه دی چې بس دا قبر به وي او عذاب به وي او ماران به وي او لړمانان به وي او جهنم اور به وي. نه مسلمانه قرآن تابعداري وکړه د سنتو باندې عمل وکړه چې څنګه قبر ته لاړ شي د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار به ما او تا ته نصیب کیږي د جنت کپڑے به ما او تا ته اغوستل کیږي د جنت یو کټکی به ما او تا ته کولاویږي او چې کله هم یو انسان اعمال کوي نیک اعمال کوي دغه انسان مقام او مرتبه بلا څومره وي په جنت کې چې یو ګناهګار امتی چې هغه د ټولو نه کمتر عمل کوونکی وي چې یو کمتر عمل کوونکی ته هم جنت ملاویږي دا جنت به د دنیا نه لس چنده غټ به وي مسلمانانو. نو خلاصه او مقصد د ټولو خبرو دا چې بای کله یو انسان درته خبره وکي کله یو طالب مولا درته خبره وکي که چرته هغه هر څومره غټ مولا هم وي انسان په زړه کې شک راځي چې بای کې دې شي دا خبره به دروغ وي لیکن دا د الله رب العالمین کتاب قرآن مجید یعنی په دې کتاب کې چې کوم خبره ذکر شوی وي دا دروغ کېدل پرېږده دې کې به د دروغ او د شک گنجائش به هم نه وي. نو الله رب العالمین په دې کتاب کې ما او تا ته پیغام ورکړي چې بھائی ما مسلمانان خبردار ما دغه انسانان صرف اور صرف د خپل عبادت د پاره پیدا کړي دي انسانا دوکه نشي انسانا شیطان دی دوکه نه کی چرته زما دغه حق لار پرې نګدي چرته د قران او د حدیث خلاف لار نشي او دغه دنیا او د آخرت ژوند ځان له خراب نه کی. نو کوشش وکړو کنه چې په دې قران باندې به عمل کوو ان شاء الله. ځکه مسلمانانو چې دا ژوند مونږ ته چاره کړی دا الله را کړی دا دا مرګ دا به مونږ ته څوک راکوي الله به راکوي چې الله رب العالمین ما او تا ته ژوند راکولی شي رزق راکولی شي د مور په خېټه کې ما او تا ساتلی شي دغه قبر کې به الله رب العالمین ما او تا نه پوښتنه نشي کولی به چې الله به پوښتنه کوي خامخا د یو شیز پوښتنه به الله رب العالمین په دغه قبر کې او دغه حشر کې به د انسان نه کیږي. نو باید چې هر یو انسان سوچ وکي فکر وکي خپل دغه کور کې د قرآن دغه تعلیمات دا عام کړي او خپل دغه بچو تربیت دا اسلامی تربیت په خپل دغه بچو دغه تربیت اسلامی طریقې سره وکي چې دغه بچی مو ستاسو د پاره د خیر سبب جوړ شي کوو به ان شاء الله. اخرنۍ خبره واورئ چې مخکې زمانه کې صحابه کرام هغه به رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام په سنت باندې به عمل کول په دینیت باندې چې دا د محبوب علیه السلام سنت دی او رسول الله داسې کړی دا. نن مسلمان د سنت جنازه پر وباسي نن مسلمان سنت پرېږدي او په دینیت باندې چې بای دا فرض خو نه دی دا خو سنت دی پرېږده مړه دا خو څه ضروري نه ده نعوذ بالله. صحابه دومره د رسول الله مبارک باندې مینو دومره مین یو صحابیو هغه د حبشي د حبشیانو دا ویخته دا داسې ګونجې وي د محبوب علیه السلام په دغه ویختانو کې محبوب علیه السلام په ویختانو کې به داسې مس کې یو کرخه به ودسي چې نیم ویختان په دې طرف ته و نیم به دې طرف ته او مس کې به داسې یو لکیر ښکارېدله. نو صحابه کرام به هم داسې کول. یو صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه حبشي و هغې دغه ویښتانو کې دغه کرله نه جوړېدله ځکه چې دا ویښتې داسې ګونجې و. دغه صحابي د رسول الله په دغه عمل کولو دپاره دی صحابي سوچ وکړو چې بای زما دا ویښته کې خو لاره نه جوړېږي د لارو دغه صحابي یو وسپنې یو سیخ سریه دی په اور کې ګرم کو او په دغه سریه باندې دې ځای باندې کېښودله او داسې شاته په دې ځای باندې راوستو او دغه ویښتان یې ځان له داسې وسوځوله چې مس کې د رسول الله غوندې کې کرښه ښکاره شي. مسلمانانو صحابه داسې وو. حضرت ابن عمر رضی الله عنه
هغه چې کله مدینه او د مکه مکرمه په مابین کې چې کله سفر کولا نو یو ځای براغه الته بلاړو او د سماعت په شکل واړه بولو په شکل باندې بکیناستو او بولې ونه کو نور صحابه ملګری کم کسان چې ورسره وو پښتنه به ورنه وکړه چې ابن عمر تا ته خو تقاضا نه راغلی تا ته خو د بول ضرورت نه وو ولې دلته ودرېدله قافلې حصار شوله ټیم دې ځان ته مثال په تور باندې څه ټیم دې دلته ولګوله لیکن تا ته خو ضرورت نه وو ابن عمر رضی الله عنه ورته فرمای کما ته ضرورت هم نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام یو رس په دی لار باندې تیرېدو او رسول الله مبارک دغلته حصار شي او زه غواړم چې د رسول الله په طریقه باندې عمل وشي نن نور پرېږده مسلمانانو چې د اسلام او د کفر په مابین کې فرق هغه صرف اور صرف منځ دی هغه منځ هم ما او تا د جمعې دغه منځ د جمعې دغه منځ چې کله ما او تا په مسجد کې وکړو بیا اکثر خلک د سنت دغه دا سنت پرېږدي او بیا کورونو ته لاړ شي څوک وکړي او څوک ونه کړي نو مسلمانانو تاسو نه یو عاجزانه درخواست کوم سوال منت در نه کوم چې څومره خلک مو आवाज اوري ټولو ته یو درخواست کوم د الله په ذات باندې قسم چې کله یو انسان د رسول الله مبارک علیه الصلاۃ والسلام سنت پرېږدي دغه انسان ته الله رب العالمین د فرض کولو توفیق به هم نه ورکوي چې کله یو انسان د رسول الله مبارک سنت پرېږدي او د رسول الله مبارک په سنت پسې مسخرې کوي پګیرا په پګړی یا پینسه اوچتول د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مسواک سنت ولی نه ورکوټه سنت ولی نه که یو انسان دې ته سپک ګوري او سپکوالي وجنه دغه انسان دا عمل پرېږدي چې بای دا خو ضروري نه د پرېږده داسې شي د پکې نعوذ بالله د الله په ذات قسم دغه انسان دا کافر کیږي او دنیا نه بې ایمان ځي ما او تا ته پته لګي چې ما او تا کله د خلینو څنګه خبر وباسو مولا تعلیم مونږ ته وایي بای دا سنت وکړه په مسجد کې د جمعې د مونځ نه پس مړه دا سنت د فرض مو وکړه سنت پرېږده څه ضروري خو نه دی بعضې خلک داسې خبرې کوي تاسو به هم اورېدلې وي خپل دنیا او آخرت مه تباه کوئ د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه دین پورې مسخرې او ټوخې به نه کوو انشاءالله زه دا نه وایم چې تاسو به سنتونه پرېږدئ زه دا نه وایم ما خو تاسو نه یې کتلی اول ځل مې دی او د الله نه امید لرم چې تاسو به انشاءالله سنتونه کوئ خو دغلته دا موبایل لګېدلی دی زه وایم چې څومره خلک زما اواز اوري ټول خلک دې په دې عمل وکړي چې بای د خدای قرآن خاطر وکړي چې کله جمعې منځ وکړي دا سنتونه په دې مسجد کې وکړي او دا هم یاد ولرئ د فرض منځ او د سنت په مابین کې وخت تیرول بغیر د ذکر د الله نه دنیاوي خبرې کول دا ګناه ده او دا نیک اعمال ختموي او دا بالکل جایز نه ده حرام ده ته فرض منځ وکړي د فرض منځ نه پس چې سنت کول وي که نه دې ټیم کې ته دنیاوي خبرې وکړي دا په اسلام او په دین کې منع ده دا بالکل جایز نه ده مسلمانه ما او تا چې کله د مسجد کې سنت پرېږدو بهر وځو ما او تا کور کې هم سنت کوو لیکن بهر چې وځو په دې لار باندې یو کس ما او تا سره ملاویږو موږ دنیاوي خبرې کوو که نه کوو دا خو ګناه ده که نه منځ وکئ د سنتونه په مسجد کې ادا کړئ او بیا د خپل ځان دپاره د خپل اولادو دپاره د ټول دنیا مسلمانانو دپاره دعاګانې وغواړئ او د الله په پیغمبر باندې درود ووایئ او الله رب العالمین ته دعا وکړئ چې الله رب العالمین زمونږ آخري خاتمه په ایمان باندې وکړي الله رب العالمین مونږ په خپل دربار کې د دین اسلام د خدمت دپاره قبول او منظور کړي او تاسو ټول مسلمانانو ته درخواست کوم سپینګیري څومره خلک چې زما د پاره هم دعا وکړئ چې الله رب العالمین تر مرګ پورې ماته د اسلام او د دین دغه خدمت کولو توفیق راکړي او کم خبر چې تاسو ته بیانوم الله رب العالمین دی اول ماته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله تعالى ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على روح محمد في الأرواح. اللهم صل على جسد محمد في الأجساد. اللهم صل على قبر محمد في القبور برحمتك يا أرحم الراحمين.